د شرابو تنظیم وشو چې دا بسکو د میزان سره واغستې چې دا به ګډیږي او سندري وي او دا لوی میله وي مجلسونه وي لایک کې شیر کې د الله د رضا د پاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماو بیانات د دین خبرې د الله او د رسول او د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو به الله پاک تاسو ته اجر راکوي. اوس لایک کا اوس لایک کا بیا به دیر شي شیر کې په مسنجر او په واتساپ باندې فیسبوک ته شیر کې او دا چې دنه سورت انفال تو 45 نمبر آیات نوالی تر 51 نمبر آیات پورې ویډیو تر اخر پورې ګوره بیا سمجھ کې راځي تر څو د ویډیو اخر پورې نه کته دي سمجھ کې بد نه راځي. اخر اوس رستو بیا د قرآن تر الفاظ به سره مخې کتب او اردو کې ترجمه هم لیکل شوی او په پښتو کې به مولانا مفتی سید شاه صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیر لانڈی اسٹیشن نیر داؤد چرنگی هغه په پښتو کې ترجمه هم کوي. زمونږ د هر یو ویډیو په اخره کې د مولانا مفتی سید شاه صاحب د واتساپ نمبر هم وي او زمونږ نمبر پکې هم وي. نو ان شاء الله تعالی ویډیو اخره پورې ګوره پوره ویډیو ګوره بیا به سمجھ کې راځي. زمونږ نمبر پکې وي د مفتی سید صاحب نمبر پکې هم وي. دی خو خان علالول خو الله دی علال کړو او دی وینم جامونو کې شراب سکو نو د دې ویني خلکو اوس کړي او ډمې ګړولو له بوتلې وینو هغې به ویر شروع کړو. ابو جهل دغه اول جنگ دی دو ماشومان دي معاذ معوذ هغې د لاسه مردار شو او لوی لوی غټې غټې سټې او یا مشرکان دا پکې مردار شو. دا وګوره بره وګوره دا مولانا مفتی سید شاه صاحب د واتساپ نمبر دی او پکې کته وګوره دا زمونږ د واتساپ نمبر دی. مفتی سید شاه صاحب نمبر باندې تاسو مسایلو تپوس هم کولی شئ او د خپل حلال مال نه د علماو سره امداد هم کولی شئ. زمونږ مال زمونږ جان زمونږ وخت په علماو په تبلیغیانو په دیندارو په حافظانو او په قرآنونو باندې او په مسجدو په مدرسو باندې ولګي او د غلطو کارونو زمونږ مال بچ شي. نو د علماو سره لاس د علماو سره امداد کوئ. الله پاک چې کم مال خوښ کړي نه هغه په علماو خرچه کوي په مسجد کې خرچه کوي. کومه ګټه چې د الله خوښه نه هغه محراب ته هغې له مخه راولي هغه محراب کې ولګي او چې کومه کمزوري نه هغه په لیټین او په غلطو ځایونو کې لګي. بهرحال ښه مال چې دی نه دا په علماو باندې په دیندارو خلکو حدیث مفهوم دی چې ستاسو مال په ښه مال لګول په کم ځای دی چې په علماو باندې ولګي د الله د رضا دپاره. او اوس ویډیو ګورئ مخې ته. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ابو جهل چې کله د جنگ میدان ته روان شو نو ډېر خپاو ځکه چې د یو قوم مشر و سرادقه بن مالک هغه هم ډېر ضرور سړی و ډېر لوی پهلوان و. شیطان چې کله وکتل ابلیس لعین چې دې لښکر کې سرادقه نه ښکاري نو دی ابلیس شیطان د ځان نه سرادقه جوړ کو لوی پټکې په سر کا او شملې ولا ورکړه ډنډای لاس کې راواغسته او لښکر ځان سره ځان یې ابو جهل ته ورساو. ابو جهل په وګي لاس واچاو هغه ورته وی کاکا زه غډیر غمجنو ما خره چې تراغلی مونږ خو په اسمان غوښتي الله بزمه کرا کړی دی ورته وی ته خو ډېر ضرور سړی ستا د مقابلې څوک دي هیڅ څوک ستا مقابله نشي کولی او زه در سره یم. دلته هغه ذکر کوي ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم مکیږئ په شان د هغه چا چې ووتل د خپلو کورونو نه. ابو جهل او د هغه ملګري مشرکان کافر بطرن تکبر سرا وریا الناس ریاکاری سرا ویصدون عن سبیل الله بندی خلق د دین د الله نه. والله بما يعملون محيط الله هغه چې دې سکي راګیرون کې دی هغې لره. دی خو خان علالول خو الله دی علال کړو
او دی وی موږ جامونو کې شراب سکو نو د دې ویني خلکو اوس کړي او ډمې ګړولو له بوتلې وینو هغه به ویر شروع کو ابو جهل دغه اول جنگ دی دو ماشومان دي معاذ معوذ هغه د لاسه مردار شو او لوی لوی غټي غټي سټي او یا مشرکان دا به کې مردار شو وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ابو جهل چې کله د جنگ میدان ته روان شو نو ډیر خپاو زکه چې د یو قوم مشر سرادقه بن مالک هغه ډیر ضرور سړیو ډیر لوی پهلوانو شیطان چې کله وکتل ابلیس لعین چې دی لخر کې سرادقه نخکاری نو دی ابلیس شیطان د ځان نه سرادقه جوړ کو لوی پټکې پسر کا او شمله ولا ورکړه ډنډای لاس کې راواغسته او لخر ځان سره ځان یې ابو جهل ته ورساو ابو جهل په وګي لاس واچاو هغه ورته وی کاکا زه غډیر غمجنو ما خره چې تراغلی مون خو په اسمان غوښتي الله بزم کرا کړی دی ورته وی ته غډیر ضرور سړی ستا د مقابلی سوکتی هی سوک ستا مقابله نشي کوله او زه در سره دلته هغه ذکر کوي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ کله چې خایسته ک دیتا شیطان اعمالهم کارونه د دې چې تاسو ډېر لوی لخر روان کړی دی ډېر تیارې سره راغلی یې شاباش زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ خایسته ک دیتا شیطان کار د دې وقال وی لا غالب لكم اليوم نشته ده هیڅوک ضرور تاسو باندې نن ورځ من الناس د خلقنا تاسو خو ډېر ضرور قوم یې تاسو باندې څوک غالب کې دي لا غالب لكم اليوم هیڅوک نشي غالب کې دي تاسو باندې نن ورځ من الناس د خلقنا خبر خورو چې صرف خلق نه دي فرشتي هم راغلي دي وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ذَ ملګرتیا کوونکې يم ستاسو وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ زدر سرایم کنا دې د سرادقه شکل کې راغل دی و زدر سرایم کنا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ او یقینا زید پنایم ستاسو غم کوي فلما تراءت الفئتان کله چې اولیدل دواړو ډلو یو بل لرا یو طرف ته د مسلمانانو ډله ده نبی علیہ السلام دی ورسره 314 ملګری دي او بل طرف ته زر یال د دینه سیوا دغه دواړه ډلې چې کله یو بل ته مخامخ شوي نو شیطان خو اولیدل چې صرف 314 نه دي ورسره فرشتي ملائک هم دي فلما تراءت الفئتان کله چې ولیدل دواړو ډلو یو بل نکسا پشاشو علی عقبیه رستا نکسا علی عقبیه نو دې په مخ روانو بیا په پوندو باندې واپس شو ورو واپس کېدنو منډه کړه وقال وی انی بریء منکم ز بیزار يم دتا سنا انی ارا زوینم ما هغا فرشتي لا ترونا چې تاسو یې نوینئ یوازې مسلمانان نه دي د فرشتو لوی لخر دی توري ور سره دي تاسو ته نه ښکاري زه وینم نو د تیښته وکړه انی اخاف الله زه یریږم د الله د عذاب نه الله خو ما سره لوس کړی دی تر قیامته خدا سینا کداغه میدان کې پاتې شوم نو هغه لوز به ختم شي زه خو یریږم د الله نه ګوره شیطان ابلیس وی زه الله نه یریږم انی اخاف الله دا یرا مطلوب نه ده مقصد نه ده یرا شرعي پکار ده لکه یو مسلمان وی زه د الله نه یریږم او شیطان وی زه د الله نه یریږم لیکن د شیطان یرا دا طبعی یرا ده
لکه سړی چې په لار روان وي او مخې ته مار راشي لړم راشي نو دی یریږي د طبعیت یریږي دلته لکه څنګه چې سړی د مار لړم نه یریږي داسې شیطان وي فرشتو لاس کې توري دي ما تخکاری ما وجنې ځکه یریږم والله شدید العقاب الله دې سخت عذاب ورکوونکې اذ یقول المنافقون مدینی کی بعض منافقانو دغه لخر د مسلمانانو چې کله روان شو نو دی ځان کې خبرې کوي چې معمولی غونه ټولګې دی یو موټه خلق دی او روان دي jihad لاو لوی لخر سره مقابله روان دي دی دوکه شوی دي اذ یقول المنافقون کله چې وی منافقانو والذین او هغه چا فی قلوبهم مرض چې زړونو کې مرض نفاق مرض د شک مرض زړه کې کفر سیوی غر هؤلاء دینهم دوکې کیا چول دے دیلرا دین دی دا دوکه نوا دا توکلو ومن يتوکل علی الله سوک چی توکل کی ځان وسپاری الله باندې نو الله ولا کافی شي بیا ور سره الله امداد کوي فإن الله عزیز حکیم یقینا الله ضرور دے حکمت والا تخویف ذکر کئی ولو تراکتوینی اذ یتوفى الذین کفروا کلچ ساگانی اخلی د کافرانونا الملائکتو فرشتی یضربونا وہی وجوہهم مخوند دی و ادبارهم شاگانی دی داسی آسانه سره دینا روح نه قبض کئی یو دز خیدی یو گزار مخمنی او شامنی او دا ورته ویل کیږي وذوقوا عذاب الحریق اسکه عذاب سوزون کې ذالک دا عذاب زکد بما قدمت هغه چې لګلی دي مختا ایدیکم لاسون استاسو د بد عملی د وجه دا عذاب استاسو دی وان الله ليس بظلام للعبید او یقینا ندی الله هیڅ ظلم زیاته کون کې هیڅ یو بند سرا الله ظلام نه دی الله خو عادل بادشاہ دی چا سره ظلم زیاته نه کوي د انصاف خبرې دي د انصاف فیصله وان الله ليس بظلام للعبید نه دی الله هیڅ ظلم کون کې هیڅ یو بند سرا ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک